یو عالم با د اسمان د ستورو امرا د هغه خلکو چې جهنم په واجب شوی شفارس به کوي زموږ ضرورت نه د اسمان ستورو ډیر زیات دي نو ته د الله رحمت د خپل رحم سره کومه غنه ستاسو سره رحمت دی زموږ په ذهن کې چې د رحمت ذهن لاړ شي یو زیات نه زیات مور مونږ پیژنو چې مور ډیر رحم دی او الله رب العزت څه فرمای زه د یو ګناګار بنده سره د اویا او میاندو نه سیوا محبت کو نو د عالم سره بسون الله محبت کوي د عالم سره بسون الله محبت کوي دا عالم د دغه ژوندۍ د دغه سترګې غړېدلې دي چې دې په خبرت باندې پوهېدو چې دا عالم مدرسې ته لاړو هلته قاعده شروع کړه لګیا دی استاد ورته سبق وایي قاعدې پسې بیا ناظره شروع کړه او کله استاد وایي کله ټکوي کله ډوډۍ سپوره کله چې کوم دی سړه کله ګرمه کله سالن ښکلې کله نه دی ښکلې کور ته راشي مورې زه نور سبق نه یم ولې هلته استاد دونه وهل کوي او دونه قاري کوي او یا قاری صاحب خود شو بس ما ته بدی خبرې کوي او دا باندې لټای د مور یو ځای نه بچي ګوره کنه ولدا ټول خلک په خپل بچو سبقونه نه وای سکولونه به وای کارونه به زده کوي کسب ته کې نه خو بچي زه پتا باندې دا غواړم چې د قیامت پر ورځ باندې اعلان وشي چې پلانکې زوی هغه دی راشي او نن به د الله په عرش باندې د تاج ور پر سر کولی کیږي او موږ هغه تاج غواړو او د قیامت په ورځ باندې دا اعلان وشي چې د مور او پلار ته تاجونه ور په سر کوي د جنت لباس ورته ور واغوندوي او اعلان وشي چې اے صاحب قرآن تا قرآن د لپاره سخت او تکلیف برداشت کړو اقرا ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا اے صاحب قرآن تا دې لپاره سخت او تکلیفونه برداشت کړو نن د جنت په درجو باندې خېجا قرآن لولا څنګه چې ته د قرآن یو آیت لولې ته به د جنت په درجه باندې خېجې او استاخرنه منزل استاخرنه مقام هغه دی کوم ځای کې چې قرآن ختم شي او دا ماشوم بیا تیار شي ټیک ده مورې رضاکۍ کله ته غونځاخي بدله باخه کمای بچی مینه غونځاخي بدله باخه کم اے پاپړي بدله باخه کما اے زه بدله پیسې هم درکم زه فلاړ اوس دې مور ته پته ده زما دا بچی سبا د قرآن حافظ شو عالم بشو په معاشره کې به د یو مقامي مرتبه به لوګ به عزت کوي خلک به دا عزت کوي احترام به کوي دا مور هغه ته خوشاله ده اې د قیامت په ورځ باندې با زه د حافظ مور بللې کېږم پلار یې خوشاله دی زه به د قیامت په ورځ باندې زما بچی به حافظ قرآن را پاسي زما بچی به عالم را پاسي مفتی به را پاسي او دا ماشوم ډېر په تکلیفونو او په سختو باندې دا سبق وای او حتی تر دې چې د غونډه د ځوانۍ چې کم عمر دی هغه په مدرسې کې تیر شي او چې د مدرسې نه را فارغ شي داسې ښایسته منظري داسې یو ښایسته مقامي دا مور او پلار یې داسې خوشحالي په دې جامو کې نه ځي بچی عالم شوی دی یو مقام او مرتبه حاصل کړی ده او د خپلوان نه غونډ شوي دا سیرې وتا چې خلک خوشحالي الکه علم دی مبارک شه فراغت دی مبارک شه او د هغې نه بعد فورا واده ولوږي د ده ځوانۍ عمر چې کم دی هغه غونډه ګناهونو نه محفوظ پاتې شو دې غریب خو ګناه ته نه دی جوړ شوی دې غریب خو لوپرو ته نه دی جوړ شوی ده خو چې زندګي سترګې غړولې دي دوی چې په ښه او بد پوهې شوی د عالم لیدلی دی دوی چې په ښه او بد پوهې شوی دی د قال الله او قال الرسول ویلی دي او بیا زما د معاشرې یو لوفر انسان یو شرابي او کبابي انسان او یو داسې سړی چې هغه غونډې زندګي په ګناهونو کې تېره کړي او دې بیا راشي او دغه مولي صاحب دا مړه دا به څه پوهېږي زه پوهېږم او دې د څه نه خبر دی مړه زه د هر څه نه خبر ته د هر څه نه ځکه خبرې چې تا دنیا ګوتې چې کوم دی دا کړي دي یو د هر څه نه خبرې مولانا صاحب غریب د دې خبرو نه دی خبر او قال الله او قال رسول پیژني هغه خو د صحابو سیرت پیژني د اولیاء کرامو او د بزرګانو دین سیرت پیژني هغه په دغه خبرو باندې پوهېږي چې ته چې کوم دی د هغه نه ځان اوچت ګڼې ته چېرته د هغه مقام او مرتبې ته رسېدی شي نو چې کله موږ د الله د رحمت هغه سره واورو که نه چې الله رب العزت به د یو عالم ته اجازت ورکړي چې د اسمان د ستورو امرا د خلکو سفارش وکړه چې په موږ باندې بیا بد لګي چې لکه دومره سفارش نو هو که نه هغه محنت کړی ځان یې ستړی کړی خپله ځواني او خواهشات یې قربان کړي دي
هغه په پوره زندګۍ کې صرف د خپل ښځه ولیدای او تا ستا خو زندګي داغداره ده ستا خو زندګي داغداره ده تا خو ټوله ځواني چې کوم دی په داسې ځګونو کې خرچ کړې ده چې په کوم باندې الله او د الله رسول خفه کېږي نو به هر حال د الله رحمت د خپل رحمت سره نه سمو د الله رحمت ډېر وسیع دی